شوق محبت سرولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. محترم ورونو ډیر مبارک مجلس ته علماء کرام ناس دي د دې مخکې زما علم زما پویا زما بصیرت هیڅ چیز نشته دا زمانه ډیر بیل خلک شاته ناس اسداد محمد علي مولوي صاحب هغه محبت ته او چې هغه پرځونه چې دا دونه خطابات او دغه کریم په حقیقت کې زستاسو تقبل کې ستاسو نه اولاد دي ځان ګڼم ناز با د قیامت پر باندې کو ان شاء الله خپل خوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورونو دا سیاسي مجلس نه دی اگر چې د دې مسلې سره سیاست تړلې دی خو دې وخت کې ګورېدا د اوټ مجلس نه دی چې موږ تاسو نه اوټ غواړو چې تاسو انتخابي نه خطا او د قومي اسمبلی ممبر پلان کړي او د صوبایي اسمبلی ممبر پلان کړي دا په خپل ځای یو مسلمه خبره ده چې ان شاء الله الله سنت راکړي نو دا مصمم اراده کړې ده چې د الله د رضا لپاره با په دې الله په دې ځکه باندې د الله د نظام لپاره کوششونه خپل کوو خود دین علاوه دا مجلس منګ او تاسو ته پته ده خو یې رویه کني دا مجلس د یو ډیر عظیم هسته سره د دې نسبت ته او دا هغه هسته سره نسبت ته چې رحمان بابا وایي که صورت ته محمد نه پیدا کړي به خدای نه ودا دنیا دا هغه هسته سره نسبت لري د دې مجلس دا غونډه د علماء د ناسته او تاسو په مینه او په محبت باندې راتګ صرف په دغه یو اساس باندې چې مونږ د خپل مینه اظهار د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم سره وکړو او مونږ مستحق پر ورځ د قیامت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت کبرا او د شفاعت صغرا مستحق وګرځو دغه دک نه ده نبی علیہ السلام ورکوٹی شخصیت تے اے امت محمدیہ والاو ستاسو نا تپوس کوم که زما استا خور او مور تاسو کنزلو کی دا غیرت تقاضا دا چې منګه جواب ورکو خو چونکې د فساد د خورولو د پاره به چې خدای ته فساد ډیر ناخوښه دی نو یو بل شی به اختیار کو چې هغې ته صبر وایي که چا د خور او د مور کنزل راته وکړو نو سر به ټیټ کو صبر به یقین وساته که هر څه راسره وکړي خو موږ به وایو زموږ خپل خدای ته ورپرېښې ته پوښه او الله پوښه خو خدای دا ډیوټي امت محمدی ته ورکړې ده که زما د محبوب صلی الله علیه وسلم په عزت او په ناموس او په رسالت باندې چا ګوته اوچته کړه نو ای امتي ګورې تپوس به ستا نه کوم د قیامت په ورځ به ګورې ذموار د دې خبرې تی چې تا زما د محبوب د عصمت د هغه د عزت او د هغه د رسالت دپاره کم جدوجهد کړی دی نو قسم د ځان خلاصو د خدای په دربار کې ګورې قادیانی زما استانه سزمکه اغسته چې مونږه مخالفت کو جواب لګ را کوي کوری را نه اغسته خو قادیانی مونږ باندې داسې ډاکه غورځولې ده چې هغه زمونږ د روح سره تعلق ساتي د جسم سره نه زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په بنیادی عقایدو کې چې کومه عقیده د ختم نبوت ته په هغې ډاکې غورځولې ده او دا میشن ګورې هغه پرېښې نه دی که تاسو وایئ چې قادیاني خپل میشن پرېښې دی مردان کې خو هم قادیانان نشته د یرې نه تښتېدلي دي نو تاسو ولې بیا د ختم نبوت لپاره کار کوئ نو زمونږ او ستاسو دا مجلس دا یوازې د پاکستان د قادیانانو دپاره نه دی ګورې
دا موږ چې په کوم پلیټ فارم باندې ولاړ یو دې پلیټ فارم ته ویل شي عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت او زما استاد आवाज دا ټیک ته جدت څو قادیانان نشته او دا غي جنټان بني خو په دې سټلایټ او په دې شیزونو باندې نن ګور استاد پروګرامونه قادیانان په لندن کې پوری ښه نن امریکا ستاسو دي مجالس و جاج اخلي برطانية اخلي تمام عالم الكفر اخلي چې من په عالم اسلام کې یو ناسور او یو ننکې راغلي جوړې وه نن د هغه ننکې علاج امت محمدي څنګه طریقه باندې کوي د دې جاج او ججمنټ کې کوم دي باقاعده عالم الكفر اخلي نن دا قادیانی خلاف تمام عالم الكفر ولاړ دي اسرائیل خپل خزانه ورته د دولت کولو کړی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عصمت داغه نبوت داغه عزت داغه حرمت دا د مؤمنانو د زړونو نه وباسه چې هر څومره مال او دولت په کار ایستاسو ته دار قربان نو عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت چې هر کال بلکې په کال کې داسې میاشت نشته داسې ورځ نشته په دې ځل رمضان کې چې په هغې باندې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت کارنر میټینګونه د مجلس میټینګونه د اجرې میټینګونه د جومات جلسې د اضلاعو جلسې د تحصیلونو جلسې د یونین کونسل جلسې دا دي ټول کال عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ځل رمضان په دې مردان کې د ختم نبوت په کار کې اخته دی نورونو ګورئ چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله ما ویلې ده او دې علماو ویلې ده
الحمدلله استاسو جماعت کې عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پر روان 2 تاریخ باندې سالانه کانفرنس دی او دا سالانه کانفرنس یو طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار دی د محبت اظهار دی صحیح په ځای راشي زه بیا بیان او بل طرف ته 2 اکتوبر تمام عالمی سامراج ته ښودل دي چې موږ څوک پیپل پارټۍ والے یو څوک جمعیت والے یو څوک نیشنل والے یو څوک بلې سیاسي پارټۍ والے که ستاسو دا خیالي چې په دې سیاسي ګوندونو باندې به موږ مسلمانانو کې تفرقه واچو او موږ مسلمانان د ختم نبوت په مسله کې منتشر کو او ډلې ډلې به کو نو دا ورستاسو خام خیالي ده دا ستاسو خام خیالي ده موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت او د ناموس لپاره د مردان تمام مسلمانان یو موټی دي دې کنه دي خولې مګر نه د خولې ان شاء الله دا خبره موږ مخکې خولې ده چې د ختم نبوت په مسله کې ټول مردان روډونو ته راوځي ټول مردان او کبیا یو ورځ تاسو داسې حرکت وکړو په خدای قسم په اسلام آباد کې پریږدو په خدای قسم په کراچۍ کې پریږدو په خدای قسم په لاهور کې پریږدو او دا مصممه اراده کړې ده چې د دنیا د مخ د مځکې نه به د قادیانیت ذریات لرې کوو ان شاء الله په انګلینډ کې یو دفتر موجود دی انګلینډ کې علما او تشکیلونه کیږي او د قادیانیت د رد لپاره جماعتونه جوړ دي او ځای په ځای باندې د تبلیغ دروازې کولو دي افریقا کې جوړې دي انډونیشیا کې جوړې دي په تمامو ممالکو کې الحمدلله عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت خپل کار جاری او ساری ساتلی دی او دا د چا د ذات سره نه دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات لپاره دی دا د هغه د شفاعت د حصول لپاره دی او دا شفاعت زما ارمان دی ستا ارمان دی د امریکې د مسلمان ارمان دی د انګلینډ د مسلمان ارمان دی د افریقې او د انډونیشیا د مسلمانانو ارمان دی چې الله پاک په ورځ د محشر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت زموږ او ستاسو نصیب وفرمایي محترم ورونو عالمی مجلس دغه کانفرنس سالانه به کامیابه وکړه کنه د هندوانو قادیانانو د سیکانو او د کافرانو ته به ښیو چې د مردان مسلمانان چې کوم دي دا کمزوري دي دا به ورته ښیو که دا به ورته ښیو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پتنګان یو پرونه مو نن هم یو او تر د هغه ورځې پورې به یو چې د کفن جامه هم اغوستې نه په قبر کې چې هسې درنه سوال کېږي چې د دې سړي په عقله څه وی یا لکه د دې نه به لویه خوشحالي علما ناست دي هسې خو دا درې تپوس په ټولو احادیثو کې راغلي خو د بخاري شریف کې خو دا یو حدیث دی که چې د دې سړي په حقله څه وی بزرګان فرمایي پردې به لرې شي پردې به لرې شي او په مدینه طیبه کې به د خپل آقا او د خپل مولا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وکړي او فرشتې به ورته وایي د دې سړي په عقله څه وی نو چې د ختم نبوت منکر وي که نه نو دې به ورته څه وایي څه خبر یم څوک او چې د ختم نبوت ورکړي نو دې به ورته څه وایي دې به ورته وایي هذا نبینا ورسولنا وخلیلنا محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دا لیکن عام دی مور پلار ولرنه پاتې شي دا ولرنه کور ته راشي یو 3 ورځې غم به دې وشي هیر به شي نو سال نو څو ته به دې بیا قبر هم نه معلوم چې دلته زما د نیکه قبر یا لکه دونه عظیمه خوشحالي چې الله په قبر کې درکړي
د جنت تصور یې غته نو یاره کوم به جنتونه ورته د نبی علیہ السلام په یو مسکا خدای شته کې جنت پکار په جنتونو څخه جنتیان چې د خدای دیدار وکړي په جنت کې نو چې ویلي کې جنتیان چې خدای د جنت دیواله الله دا نعمتونه ټول والا واپس شي دا کوم تامل راکړي خدای دا یو نعمت راکړي چې رستا دیدار دی الله خپل دیدار را سره جاری او ساری محترم ورونو اذان کیږي او د ختم نبوت جلسه وا اشهد ان محمد رسول الله نو بل دا یادو ساته د ربیع الاول میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش او بیا د هغې د وفات میاشت او بل طرف ته اذان نماز وتن کیږي دا سبق د دوباره دهراویږي چې اشهد ان محمد رسول الله نو بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هم دغه دی چې د رسول الله د عزت د هغه د ناموس د هغه د رسالت د هغه د رالیږلي شوي راوړلي نظام د پاره خپل تن من دن د قربانېدو وعده د خپل رب سره وکړه دا وعده ده بس او په دې باندې به د خدای نه سوال کوو چې الله په دې وعده له استقامت او مداومت راکړي الله چې قبر ته ځو چې دا انعام د ځان سره قبر ته یوځو الله